الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مومنانو د الله رب العزت یو ډېر لوی فضل او کرم او مهرباني ده چې الله رب العزت زمون په ژوند کې یو پیرا بیا رمضان مبارک راوست. ډېر خلک داسې وو چې په تېرو روژه کې وو په دې رمضان کې اوس هغوی نشته، مړه دي، وفات شوي دي. موږ له الله رب العزت دا موقع بیا راکړه چې دا رمضان مبارک او دا بختورې ورځې، دا بختورې شپې، دا بهترین ایام، دا هر آن چې د دې بختور دی او هر سکند د دې بختور دی، هر ټیم د دې د عبادت دی، هر ټیم کې په دې کې انسان رب رضا کولی شي. دا لمحات الله رب العزت موږ ته بیا را نصیب کړه. الله رب العزت بار بار د بنده د بخنې، د بنده سره د روغې، د بنده سره د مینې موقع بنده له الله ورکوي چې بنده دا ورځې ډېرې ښې دي، په دې کې به ته ما رضا کې بنده که چېرې ته ما سره روغه کول غواړې، ته ما رضا کول غواړې، ته ما ته نږدې کېدل غواړې، نو دا ډېرې بختورې ورځې شپې دي، په دې کې عبادت وکړه. اوس یو رمضان مبارک دی او بل خو الله رب العزت دا روجه منګ باندې په ډېر ښه موسم کې راوستی ده. هغه په شکال ورځې نه دي، هغه سخت د تندې ورځې نه دي، هغه د ګرمۍ هغه انتها نه ده. موسم هم ښه دی او چې کومې ورځې شپې تېرېږي د موسم په اعتبار سره نو ډېرې ښې دي. انسان ته هغه شانتې لوږه او تنده نشي لګېدی
کومه لږه تنده به چې په ګرمۍ سختو ورځو کې راته نو دا موقع غنیمت ګڼل پکار دي د دې موقع نه پیدا اوچتول پکار دي او د ډېر نه ډېر عبادت پکار دی یو انتهایی عبادت چې د هغې نه انسان ورځم لګیا وي شپم لګیا وي منځونه به هم کوي نفل هم کوي ذکر اذکار هم کوي تلاوت هم کوي پکار دا ده چې اوس موږ نه په دې ښکلې موقع کې او په دې ښکلې غنیمت کې بلکل کوتاهي رانه شي دا ورځې به هم تېرې شي او دا شپې به هم تېرې شي ډېرې روژې مخکې هم تېرې شوي دي دا به هم تېرې شي یا نو چې دا روژه په موږ باندې په داسې حال کې تېره شوه چې موږ خپل بخشش په الله باندې ونکو نو یقینا بیا به موږ ډېر غټ تاوان کیو دومره عبادت پکار دی دومره الله ته نزدېکیت پکار دی چې الله رب العزت ووایي چې دا بنده ما معاف کړو انسان هلاکت سبب هغه وخت جوړ شي په ده باندې میاشت د رمضان راشي او په میاشت د رمضان کې د انسان دومره عبادت اونکي چې د انسان په بخنه وشي نو دغه انسان غرق دی دغه انسان هلاک دی غرق او هلاک به ولې ني چې جبرئیل علیه السلام خیرې کوي او نبی علیه السلام پې آمین وایي گویا چې د نبی علیه السلام او د جبرئیل علیه السلام د شریکې خیرې دي چې خدای هغه کس غرق کې هلاکې کې چې میاشت د رمضان پیراله او بیا هم په الله باندې ځان ونه بخو د دومره عبادت بیا هم اونکو چې د ده بخنه وشي او د ده معرفت الله رب العزت د طرف نه د ده مغفرت وشي اوس کچره په دې میاشت کې زمونږ اعمال اعمالو چې موږ د روژې نه مخکې کول په دې کې موږ دومره عبادت اونکو چې الله موږ وبخلو او زمونږ مغفرت اونشو روژه تېره شوه نو چې جبرئیل علیه السلام او د نبی علیه السلام خیرو والو نو چېرته به زیله راځو زمونږ په دنیا کې دا کم کس چې ډېر ذلیله وي او خواري او کم یو کس چې ډېر په بده ورځ نو خلک وایي دا د پلار او د مور خیرو والی دی نو چې کم یو کس مور او پلار خیرو والی هغه زیله نه راځي هغه ډېر پریشانه ژوند تېروي ورونو تاسو نه تپوس کوم او چې د نبي علیه السلام او د جبرئیل علیه السلام خیرو والو بیا به څه کوو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیرې خیری نه دی غړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بچی چا ور سره زیاتیم کو هغه ته دعا کوله په دې موقع کې خیری شوی دی په دې موقع کې نبی علیہ السلام آمین ویلې او چې د دې دوه مبارکو هستو جبرئیل علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په دې خیرو کې رالو نو بیا و چیرې سمیون وخرو نو یو خو خپل ځان په الله بخل دی دومره عبادت پکار دی دومره د الله رب العزت د رضا اسباب تلاش کول پکار دی هر هغه مسله زده کول پکار دی په هر هغه مسله عمل پکار دی په کومه مسله باندې په کوم فضیلت باندې په کوم اعمال باندې چې الله زمونږ نه برازا شي او الله رب العزت چې موږ د مغفرت وکړي او چې کله د اختر ورځ شي او موږ د عیدګاه نه وځو او چې فرشتې اعلان وکړي چې معفور لکم تاسو بخیل شوي خلک یې هسې هم چې دا کوم ماحول جوړ دی دا کوم موږ چې څه موږ ته په نظر راځي دا څه چې موږ وینو تېره جمعه مې تاسو ته په دې باندې خبره کړې وه دا ماحول موږ ته دا پیغام راکوي چې الله ګورې خفه دی تېره جمعه ما تاسو ته په دې خبره کړې وه چې دا ماحول موږ له دا پیغام راکوي دا څه چې موږ ته په نظر راځي دا پیغام راکوي الله خفه دی دوه درې ورځې مخکې چې کومه شپې زلزله راغله قیامت صغرا وکه نه وه انسان ته د محشر میدان مخې ته شو که نه شو انسان ته خپل یو د الله رب العزت دا کمې سزاګانې مخې ته شوي که مخې ته نه شوي کم انسان داسې و چې په هغه موقع ونه یېرېدو
کوم انسان داسې و چې هغه موقع هغه د زړه کیفیت هغه له بدل نکو دا دومره تیزه زلزله په دې دومره مبارکو شپو کې یا د دارنګې د اسمان د طرف نه چې کوم عذابونه را روان دي د غلو په شکل کې یا د سیلابونو په شکل کې یا د بارانونو په شکل کې یا د زلزلو په شکل کې یا هغه زلزله چې دا کومې زلزله بل شپه منګه ولیده نو دا خو د دې دلیل نه دی چې الله خوشاله دی په موږ دار سره ولي دا خو د دې دلیل دی چې الله خپه دی روایتونو کې راځي چې کله په دې زلزلو باندې انسان اونې یریدو په دې آثارو باندې په دې اشارو باندې چې ټیم په ټیم باندې الله رب العزت بنی آدم له اشارې ورکوي اے بنی آدم غلط کارونه ووړه کوم ګناهونو کې مبتلا ووړته کوم غلط کارونه در نشوي توبه وباسه اشاره انسان له الله ورکوي او چې بیا هم بنی آدم په دې نه توبه نو باسي روایت کې راځي بیا دوه کار پاتې کیږي یو د کاڼي راوړېدل بل د ځمکې شلېدل خصف چې د کاڼو باران وشي او انسانان هلاک شي او دویم دا چې د ځمکه وشلېږي او انسانان پکې ټول وردن نشي بس دا دوه کار پاتې دي او ځای په ځای باندې اوس هم ځمکې شلېږي مخکې هم شلېدلې دي اوس هم شلېږي زلزله راشي څومره ځمکې شلېدلې دي څومره کلي غرق شوي دي اے رونو دا څه دلیل دی دا د دې خبرې دلیل دی چې دغه رب رضا کول غواړي او موږ باندې خو ډېرې ښکلې شپې راغلې موږ باندې خو ډېر بهترین ایام راغلي دي دا ډېرې مبارکې ورځې شپې دي په دې کې توبه ایستل غواړي په دې کې دغه رب رضا کول غواړي چې کوم رب خفه دی کوم رب ناراضه دی هغه رب ته جړاګانې پکار دي اوږدې اوږدې سجدې پکار دي صلات تسبیح پکار ده د توبې منځونه پکار دي مخکې د دې نه سترګې به پټې شي مخکې د دې نه چې زموږ د جنازه خلک اوچته کي موږ مقبرې ته یوځي په موږ خاورې واړئ د هغې نه مخکې دا توبه پکار ده مخکې د دې نه چې د الله نور نور عذابونه راشي په نور نور شکلونو کې راشي اے رونو دا ډېر مبارک ورځې شپې دي په دې کې الله باندې ځان وبخو په دې باندې الله رب العزت ته هغه اعمال وړاندې کو په کوم اعمالو باندې چې الله رب العزت موږ نه رضا کیږي قرآن کې الله وی اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام پتا سو باندې ګوره ما روزي پرس کړی شوي دي زما د طرف نه پتا سو باندې روزي پرس کړی شوي دي تاسو دا مو وایئ چې دا روزي ګوره صرف په موږ پرس شوي دي الله وی کما کتب علی الذین من قبلکم مخکې ګوره په مسلمانانو هم روزي فرض وي تاسو یې نیسئ ستاسو نه مخکې به هم خلکو نیولې او دا روزي نیول ستاسو پیدا ده لعلکم تتقون تاسو کې به پرهیزګاري راشي تاسو به تقوادار شئ تاسو له به الله ویزه جنت درکړم په دې روزه کې پیدا هم ستاسو ده ګټه هم ستاسو ده هر عبادت هم ستاسو دی خو په دې کې صرف ستاسو د ټول نه غټه ګټه د تقوا ده چې تاسو له الله ویزه جنت درکړم چې کله رمضان مبارک شي د جهنم داروغه دغه مالک نوم دی مالک الله رب العزت مالک ته وایي اے مالک جهنم دا ټولې دروازې بندې کا رضوان جنت والا ته وایي چې دغه سرداری د جنت رضوان سره ده رضوان جنت ټولې دروازې کولاو کا جنت خسته کا جنت خوشبودار کا جنت کے حسن و جمال دې سي واشي ولی زما په بندگانو باندې میاشت د رمضان رااله په دې میاشت کې زه د خپل بندگان بخم په دې میاشت کې زه بندگان جهنم ته نه پرېږدم جنت ته پرېږدم اوس د جنت اعمال خو پکار دي کم از کم چې الله وی جهنم دروازې مې کلو کړې د جنت مې کلو کړې د جهنم مې بند کړې د جنت مې درته کلو کړې اوس د جنت دروازې کلو دي د جنت اعمال پکار دي حدیث مبارک کې راځي د رمضان مبارک کې فرشته اعلان کوي اے د خیر طلب کون کیا روړان دشه اے د خیر طلب کون کیا روړان دشه
کته مان مغفرت غواړي چې ودی بخم الله وای که مغفرت غواړي چې ودی بخم که رزق غواړي چې درکم که پریشانې ختمول غواړي چې پریشانې دل ختم کم که په مصیبتونو کې هر طرف نه ګیري اے انسان راشه چې ودی باسم ته اے انسان ته ټول عمر لګي د خیر طلب کې اوس راشه دا موقع ده او غواړه چې درکم دلا دا د ساري فرشته دا اعلان کوي په دې رمضان دا د خصوصیت دی او سه اعلان کوي اے هغه انسان چې ستا په مزاج کې شر پروت دی ته د شر خوښول والا انسان یې ته د ګناه ګټلو والا انسان یې ستا مزاج کې د ګناه اسباب پراته دي ته هر وخت د ګناه په فکر کې او د ګناه په تلاش کې لګیا یې د الله د طرف نه پیغام دا دی په خپل ځای ودرېږه په خپل ځای باندې ګوره مخکې رانشه مخکې کرالی دا ډېرې بختورې ورځې دي او ته پکې د ګناه کارونه کې الله به دې غرق کړي دا ورځې او شپې ډېرې الله ته نیازبینې دي الله رب العزت په دې کې بندگان معاف کوي ته پکې بیا هم د ګناهونو تلاش کې د جناب رسول الله او د جناب جبريل علیه السلام په خیرو کې براشي ودرېږه مخکې رانشي کب مخکې تا ټول ګناهونه کړي وي څومره ګناهونه دي په یولو سو میاشتو کړي دي خیال کاوه فرشته اعلان کوي ګوره چې په دې میاشت کې ونه کړي ودرېږه په دې میاشت کې مه کوه په دې میاشت کې الله باندې اوس وبخه کم رب چې ناراضه دی رضا یې کا کم رب چې خپه دی خوشحاله یې کا کم رب ته چې دي ګناهونه وړاندې کړي دي هغه رب ته نن نیکۍ وړاندې ودرېږه د الله د طرف نه دا پیغام راځي که چېرې زمونږ په عام ورځو کې دروغ وي که په دې کې هم دروغ وایو که په عام ورځو کې زمونږ غیبتي په دې کې هم زمونږ غیبتي عام ورځو کې هم چغلي ده په دې کې هم چغلي ده عام ورځو کې هم دوکا په دې کې هم دوکا الله رب العزت د رب نه ګوره بیا د رحم فیصلې نه راځي الله رب العزت د طرف نه بیا د قهر فیصلې راځي چې بني آدم ما خو تعالی مقدر کوله تا خو موقع ضایع کړه الله رب العزت سوي اے بني آدم الصوم لي روزه موقع می درکړه دا روزه زما د پاره ده الصوم لي دا روزه زما ده وانا اجزي به د دې روزي بدل به زدر کوم سوال دا دی چې دا ټول اعمال موږ دا ټول د الله لپاره دي دا ټول اعمال د الله لپاره دي موږ مسکو دا موږ د الله لپاره نه دي موږ جمعې راغلو دا جمعه د الله لپاره نه ده موږ نور عبادت کوو دا عبادت د الله لپاره نه دی د دې څه مطلب شو چې الله رب العزت حدیث قدسی کې فرمایي الصوم لي دا روزه زما ده وانا اجزي به زبد دې بدل ورکوم دا ټول عبادتونه د الله دي دا ټول عبادتونه مونږ الله لکو د دې مطلب دا دی محدثین وایي چې په نور اعمالو کې بنی آدم خبرېږي د نور بنی آدمانو نه اوس مونږ مونځ کوو ټولو خلکو ولیدو چې پلان کې جمعې مونځ وکړو روزه صرف یو داسې عبادت دی که خدای ناخواسته یو کس په پټه خوري نو د الله نه علاوه دې څوک هم نه خبرېږي هېڅوک دې نه خبرېږي که یو کس په پټه خوري الله دې ټول مسلمانانو ساتي خو ګوره څوک خبرېږي دې نو او د نور ټولو عبادتونو نه خلق خامخا څه خبرېږي که یو کس حج لذي لکه او خلک کېني جومات ته راغی سونو خلکو ولیدې چاله دې زکات ورکو بل چا ونه لیدې هغه کس خو ولیدې که نه چې د ماله دا زکات راکو دا روزه صرف الله د بني آدم په منځ کې راز دی او الله وایي د دې بدل به زه تعالی در کوم ځکه ته زما د یارې نه روزې نیسې یو مفهوم یې دا دی چې د قیامت ورځ شي الله رب العزت به فرشتو ته وایي دا زما بني آدمان دي دا زما بندگان دي دا د اعمال کړي دي دا بدلې ولا ورکې چاله دا ورکې چاله دا ورکې چاله دا ورکې دا ټول انعامونه به د فرشتو په لاس باندې ملاویږي او صرف روزه ده الله به وایي چې د دې خو دومره لوی فضیلت دی فرشتو دا تاسو نشئ ورکولی دا ولا زه په خپل لاس ورکوم کما یلیق بشانه د دې روزې فضیلت د دې روزې اجر او ثواب
الله رب العزت به موږ له په خپل لاس باندې راکړي. نو چې کم از کم زمونږ روژه د دې لایق وي چې الله رب العزت ته قبول شي. یو شاذ روایت دی پای کې داسې دی الصوم لی وانا اجزا به، دا روژه زما دپاره ده او زه د روژې بدل یم. څه معنا؟ الله وایي روژه زما دپاره ده، کوم انسان چې زما د یارې نه روژه نیسي او دې د روژې حق ادا کوي اجزا به، د هغې بدل زیمه د قیامت په ورځ به دغه انسان زما دیدار کوي. د دې نه به غټ مقام بل سي چې ما او تا د حشر په میدان کې د قیامت په ورځ باندې د الله دیدار وکړو. د دې نه غټ مقام بل شته؟ او دغه مقام په څه باندې ملاویږي؟ دا په دې روژه باندې ملاویږي. الله وایي دا خو ډېر لوی فضیلت دی، دا خو ډېر لوی مقام دی. تاسو له به زه څه در کومه، جنت کم دی تاسو ته میلو شي، زما دیدار د جنت نم غټ دی. زه به تاسو ته خپل دیدار نصیب کم، زه به تاسو ته خپل دیدار د دې روژې د برکت نصیب کوم. اوس چې الله رب العزت د دې روژې د برکت موږ ته خپل دیدار نصیب کوي، نو موږ به د روژې حق ادا کوو. هغه شانتې به حق ادا کوو څنګه چې د دې روژې حق پکار دی. د روژه کې زمونږ د ماحول څه عجیبه دی، بدقسمتي ده چې زمونږ ګوره په هر محفل او په هر مجلس کې غیبت ډېر زیات دی. موږ په ګپ کې هم دروغ وایو، موږ په خندا کې هم 2-3 کنځل کوو. موږ چې چا سره میلاویږو هغه ته 2 کنځل کوو، هغه مو خاندي. او چې کینو نو د غیبت د ثواب دپاره کوو چې بس دې کې به اجر. روایت کې راځي که چېرې روژه د دوکې نه خلاصه نه شوه، روژهدار دوکه کوي، روژهدار دروغ هم وایي، روژهدار کنځل هم کوي، روژهدار غیبت هم کوي، د لوږې او د تندې نه علاوه هیڅ هم حاصل نه کړل. هسې لوږه او تنده تېره کړه، خبره ختمه. تاسو وکړل، تا خو د پردی ورور غوښې وخوړې، تا خو غیبت وکړو. هغه مجلس ته به نوځو چې په کوم مجلس کې غیبت کېږي. موږ به 10 روژې نیولې وي، موږ به ډېر خوشحاله یو، موږ به الله نه جنت په تمه کې یو، موږ به الله نه د الله دیدار په تمه کې یو، موږ به د روژې حق نه ادا کړی، نو الله به موږ ته خپل دیدار څنګه نصیب کوي؟ موږ ته به الله رب العزت خپل محبت څنګه نصیب کوي؟ یاد ساتئ دا غیبت دا به موږ ځای ته رسوي، دا دروغ دا به موږ ځای ته رسوي. حدیث کې راځي مسلمان هر څه کیدی چې دروغجن نشي کېدی. نن موږ په ګپ کې څومره دروغ وایو. هرونو لکه کومه موقع به داسي لکه په موږ باندې نور څه راغلي نه دي چې لکه موږ به توبه وباسو د هر څه به پرېږدو، لکه هغه څه پاتې شو. زلزلې به راځي نو رالې، مصیبتونه راځي نو رالو. لکه هغه کم یو موقع داسې ده چې هغه موقع ته موږ په انتظار کې ناست یو، که چېرې د کاڼو باران وشو نو بیا به سمیږو. مشکله ده، مشکله ده. نن زمونږ ماحول کوم ځای ته رسېدلی دی؟ تاسو ټول وینئ نن زمونږ خویندې، نن زمونږ میندې، نن زمونږ لوریانې د 3 ترړو دپاره څومره ذلیله شو په دې کوڅو په دې لارو کې. نه تاسو څومره ووالې شو، څومره ګزارونه یې وسکل. پرونه ما د چوي وي 400 کې یو کس په دې مړ شوی دی، رښتیا دي که دروغ دي؟ ما د پرون چوي د وړو دپاره زمونږ تورسرې ذلیله شوې، د وړو دپاره زمونږ تورسرې پلینونو کې ودرېدل. زمونږ کورونو ته بیل راځي، د وړو نشي راتلی. زمونږ کورونو ته خو د بجلی بیل په 2 تاریخ نه مخکې راځي، د وړو ولې نه راځي؟ زمونږ نن خویندې ذلیله شوې، میندې زمونږ ذلیله شوې د وړو دپاره. د الله رضا دی که د الله ناراضه دی؟ داسې دي. کومه موقع داسې ده چې موږ د هغې انتظار وکړو که خدایه که دا موقع دې راته وښوده نو بیا به سمیږو؟ هغه موقع کم ده. وروڼو د هر ګناه کې چې ما او تا مبتلا یو د هغې نه به توبه وباسو. دا نه چې ماښام وشو روژه ماته شوه زه به اوس خپله ګناه کوم چې کومه ګناه زما عادت و. اوس یو روژه ماته شوه راځه بس اوس به دروغ هم وایو،
اوس به چرس هم څکو، اوس به سګرټ هم څکو، اوس به دام کو، اوس به دام کو، ماښامه پورې به چرس نه څکو، اوس راځه پټو ته وځو چرس به هم څکو. دا چرس څکل دا حرام دي. ښه دا پکې بله مسله راله. د دې مصیبت نه ځان خلاص کړئ که نه. زمونږ ماحول، زمونږ د کلي ماحول چې ګنده کېږي نو دا به د چرسیانو د لاسه ګنده کېږي. چرس موږ نه پرېږدو، دروغ موږ نه پرېږدو، ګناهونه موږ نه پرېږدو، نو کله به سمیږو؟ او چرسو ته بیا موږ وایو دا د ملنګې بوټی دی، دا د ملنګې بوټی. دا څه د ملنګې بوټی دی؟ ملنګان چې څه کوي هغه به جایز وي؟ ملنګان چې څه کوي هغه به روا وي؟ د دې څه مطلب؟ دا څه دلیل شو؟ حرام دي او په لفظ شدو سره حرام دي، چورلټ حرام دي. ځان له تعویلات مه ګورئ، ګناه کې ځان له سړی تعویلات ګوري. زمونږ ماحول چې خرابېږي یاد ساتئ، ګوره دا د دې چرسیانو بنګیانو د لاسه اکثر خراب شي. زمونږ ماحول د دې خلکو د لاسه خرابېږي. اوس پکې نور سره وځي، کله څه وي دا شیشه او څه کله به سمیږو؟ چرسونه توبه شوه، ماښامه پورې توبه شوه، ماښام نه بعد بسکو. ای ورونو الله خفه کړ، الله به نه خفه کوو، الله رضا کوو به. کوم ګناهونو کې چې مبتلا یو د ټولو نه به توبه وباسو، دا هر څه به پرېږدو او الله ته به وایو ربه دا هغه اسباب دي چې الله ته بې ناراضه یې، الله نن نه بعد راته رضا شه، الله نن نه بعد خو مې معاف کا، الله نن نه بعد به نه کوم. دا هر څه به پرېږدو، چورلټ به پرېږدو. یعنې چې هغه ورځ راشي، رمضان به تیر شي او د نبي علیه السلام او د جبریل علیه السلام په دې خیرو کې به راشو چې جبریل علیه السلام څو فرمایل الله هغه کس غرق کا چې روژه پرې راشو، چې الله د طرف نه په دو روژه راغله او د ده مغفرت ونه شو. کو زمونږ دا اعمال دي که نه، ګوره زمونږ مغفرت نه کېږي. دا هر څه به پرېږدو او توبه به وباسو. دعا وکړئ. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وظاهره. اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. استغفر الله العظيم.